السلام علیکم. په سویډن کې چې کومه افسوسناک واقعه شوې ده، کوم چې د ټولې دنیا د مسلمانانو زړونه ډېر خفه کړي دي، د هغې خلاف حیرت انګیز ډول ټول حکومت او مذهبي طبقه خاموشه وه، خو عمران خان اواز چوت کو یو 3 ورځې مخکې چې د جمعې د مانځه نه پس به مونږ پوره من احتجاج کوو په ټول پاکستان کې. نو بیا هغوی ته مې احساس وشو چې یاره دا خو واقعي غټه مسله ده. نو احتجاج نو حکومت هم اعلان وکړو او نورې مذهبي پارټیانې خو لا خاموشه دي. الله دې وله همت ورکړي، ځکه چې کله د حکومت مزې شروع شي نو مولانا صاحب او یا تحریک لبیک والا بیا بالکل خاموش شي، ځکه چې د هغوی اقتدار ته خطري. نو اقتدار تلو راتلو والا شی دی او د قرآن عزت او د اسلام د سربلندۍ دپاره هر مسلمان چې دی ځان وجني. نو د خدای دپاره تاسو پوره من احتجاج وکړئ، په سوشل میډیا اواز چوت کړئ چې رسول د خدای او قرآن او اسلام دا زمونږ د زړونو کې دننه دي، دا چې زمونږ نه لرکۍ لکه زمونږ نه چې زړه وباسي. نو څوک هم چې دا حرکتونه کوي په یورپ کې په مغرب کې، د هغې مخنیوی پکار دی، ځکه چې مونږ مسلمانانو ته په دې ډېر زیات خفګان میلاویږي. امید لرم تاسو به جمعې د مانځه نه پس په دې احتجاج کې شرکت کوئ، پوره من اوسئ، احتجاج کې توڑ پوڑ مه کوئ، ځکه چې دا زمونږ ملک دی. مونږ اکثر څه واقعه په یورپ کې وشي او دلته خپل ملک کې نقصان شروع کو. نقصان مه کوئ، پوره من احتجاج وکړئ. ما څه احتجاجونه کتل په انډونیشیا کې، هغوی ټول راووتل او قرآن شریف تلاوت یې شروع کړو. ډېر ښکلې طریقه ده. د غالبا چې د مراکش یا د فوټبال ټیم چې دی چې ګراوند ته راتلو، هغوی په لاس کې قرآن شریف نیولی، ډېره ښکلې طریقه ده. هغوی ته په پوره من طریقې سره خپل پیغام رسول دي چې قرآن زموږ دپاره ډېر اهم دی. امید لرم تاسو به جمعې په ورځ راوځئ، سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.